بسم الله الرحمن الرحیم. په 5/4/2019 باندې مسمات زوج ارشاد علي مړوندی ګلنګ وتمانځي د په ډیچ کې هسپتال کې ریپورت وکړو چې زه په کور کې دوه ما زما د لور او زمونږ یو بل رشتہ دار جنۍ و دا بار په صحن کې ودو ما د فایر आवाज وریدو زه چې راوتم نو په زما د لور دا لګیدلی و او په کټ کې مړه پراته و د نامعلوم ملزمانو خلاف داویداری وکړه. دا کیس د پولیس د پاره یو چیلنج و چې په کور کې جنۍ د شپې وجلې کیږي او ملزمان نامعلوم وي. د سلسله کې ډي پی او صاحب د اس پی صاحب انویسټیګیشن په نگرانی کې په ما په انسپکټر سی ای او مدد خان په اس ایچ او جوهر شید خان په موږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کو. دې کې موږ د موقع معاینه او کا مختلفو زاویو سره په دې کیس کې تفتیش وکړو. په دې کې موږ د مقتول رور مسعود ولد ارشاد علي په د باندې زموږ شک راغو. د په دې مقدمه کې مونږه انټاروګیټ کو د خپل جرم اومنلو او چې کوم تماچا باندې هغه خور وجلی و هغه تماچا اوم د نری کور شوی ده. دی وایي چې د دې وقوعې نه 2 میاشتې وړاندې زما پلار پنجاب کې مزدوري سلسله کې مور میتلی و بازار ته سودا د پاره زه تلم ما مال د پاره غیا وروړه زما ماشومان نونه وغي بار په نیر کې لامبل زه چې کور ته راغم نو زمونږ د بار ور کولو دنه چې لاړه ما د کمرې ور بندو ما ناکینګ کو دنه نه ماته خور आवाज کو چې را مال خوب راځي زبار کور کې کېناستم په صحن کې د نیمه غنټه درې په وخت پس زمونږه د کمرې ور کولو شو دا غینه یو لک راوته چې دا غنوم ز فعل نه لم هغه د دې رشتہ دار دی او هغه لاړو دی وای زما د هغه رزنه شک پیدا شو چې زما د خور دی الک سره نه لوکات دي. دې سلسله کې دی وای چې ما موقع کتا او په دغه شپه باندې د مکمل شو د پلار تماچا راغستی دا او د خور په غي باندې وشتي دا د خپل جرم اقرار کړی دی او د کې ان شاء الله تماچا چې کوم نه الیکاتل نو هغه هم الریډي برآمد شوی دا. ما مسعود نوم دی ګورنګ مړوندی ما نن 2 میاشتې مخکې زه کور کې څوک نو غم خادلې څوک تلو پلان مې نو په پنجاب علاقه کې پارم دی اشارو کې او زه کایاله لاړم چې زه رالم نو زما د کمره کې ځان په شور باندې کړی او ما ته داسې ویل چې زه ودی ما له خوب راځي او ما چې نیمه غنټه پس کېدل بیا د کمرې نه وتو د قشانې مو ولیدو ما بیا 2 میاشتې وشو ما دا ویشتل